سورة البقرہ اول سپارہ دا آیات نمبر 37 ودیشتم نمبر آیت دے پمخ کے آیات کریموں کے اللہ کریم دا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام واقعہ بیان کړه چې هغه الله کریم پیدا کړلو او د قرنګي امتحان واقع ټوله بیان شو او بیا حضرت آدم علیہ السلام د جنت نه راوستلی شو ولی چې الله کریم وته فرمایل چې ولا تقربا هذه الشجره چې دی ونې ته مه نږدې کېږه او هغه ونه وخوړه نو د جنت لباس تم کوشو دواړه بربند شو وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه بل ځکه الله کریم فرمایي د جنت پاڼې بیا یو بل ځان پورې هغه کولی چې موږ پکې خپل ستر پټ کړو جنت پاڼو باندې ځان پټولو د حیا د وجې نه نو دنیا ته الله تعالی را کوز کړل نو اوس غلطي خو شوې ده نو حضرت آدم علیه السلام الله کریم نه د هغې معافي غواړي او دعاګانې کوي نو دلته د هغې ذکر کوي فتلقى آدم من ربه بیا زده کړې آدم علیه السلام د خپل رب نه کلمات څو کلمې فتاب علیه پس توجه فرمایله په هغه الله تعالی انه هو التواب الرحیم بېشکه هم هغه دی لوی توبه قبلونکی مهربان نو علماء فرمائی مفسرین فرمائی چې 40 کاله حضرت آدم علیہ السلام اللہ کریم ته وژړل 40 سال او بعض علماء مفسرین لیکلی دي چې 40 کاله بر اسمان ته نه دي کتلی ښکته کتل او جړل 40 کاله پورې نو فتلقى آدم الله کریم ورته کلمات اخودل دا هغه کلمات ذکر په سورۃ اعراف کې ده ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام او حوا بی بی دی دوانو دا کلمات ویلې او الله کریم بیا د دې طرف ته توجه کړله او الله تعالی دا غي په نظر کې چونکه هغه خو ځان ګناګار ګڼل او ګنا نه و خو د نیکانو خلکو یو داسې عمل چې هغه غیر اولاوي هغه ته ډېر غټه ګناه ورته ښکاري چې دومره لوی غلطي مونږ نه وشوه او زمونږ ستاسو غوندې خلک غټ غټ ګناهونه وکړي وایي بس الله تعالی معاف کوونکی دی که نه هغې سره خو غم وي که نه ایو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو نوجوان و هغه چې دی نو جمعات ته به ډېر زیات راتلو عبادتونه منځونه به ډېر زیات کول ټول اول به جمعات ته راتلو ټول اخره به جمعات نه وتو حضرت عمر ورسره ډېره مینه کوله چې دا خو ډېر نیک نوجوان دی او ډېر ښه انسان دی لاره کې به یو جینۍ ورته دروازه کې ولاړه وه او هغه به ورته اوازونه ورکول خو ده به نه کتل هغې طرف ته دی به جومات طرف ته راتلو بس منځونه عبادتونه الله طرف ته به متوجه و یو ورځ هغه جینۍ پې آواز وکړو چې ته انسان یې کو انسان نه دومره ته نه پوهېږي چې زه ته د آوازونه کوم او زه څه خرابه جینۍ نه یم او زه ښه اعلی خاندان والا یم او حسن و جوال مې ډېر زیات دی خو ښکلې یم فرشتې هم خلک رالیږي خو زما ته خوښ یې زما تا سره محبت دی بس دا لږ ودرېدو دې خبرو سره چې ودرېدو نو هغه جینۍ ورته ویلې چې لږ ما طرف ته خو وګوره که نه زما حسن وګوره زما ښایست وګوره زما ځواني وګوره هغه نوجوان چې هغې طرف ته وکتل نو بس زړه مایل شو هغه طرف ته او هغې جینۍ ورته ویلې چې راشه یو څو خبرې به وکړو ده یو 2 قدمونه چې واغستل بس د قرآن یو آیت دی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا هغه وخت لا نه دی راغلی چې ستاسو زړونه د الله تعالی د ذکر نه ویریږي دا آیات ورته مخې ته راغی او بس بې هوشه را پرېوتو
داسې تقوا پرهیزګاري. بس خلک رالل هغه جنۍ م ویرېده، خلک رالل او هغه لکې یوړو کور ته. والد صاحب چې کله دله هوش راغی، والد صاحب تپوس وکړو ولې بچیا؟ ټوله واقع ورته بیانه کړه او وایي دا آیات مې مخې ته راغی چې الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. والد صاحب ورته ویل الله تعالی به دې معاف کړي. او جاړي وایي ما ډېر غلط کار وکړ، دومره وخت ما ګناهونه نیکۍ مې وکړې، په دې یو ګناه مې هر څه خپل ضایع کړل. جاړي والد صاحب ورته تسلیانې ورکوي او په دې کې چې دی نو روح دې ووته او ساه ووته او سړی مړ شو. قدر شپې شپې چې دی نو هغه الله کې ښخ کړو، جنازه وشوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو څو ورځې پس، هغه نوجوان نه ښکاري. وایي جي هغه سره خو داسې واقع وشوه، اوخو ما ته مو نه ویلې چې زم د هغې په جنازه کې شامل شوی وی. په قبر باندې راغی او ادرېدو، دعا یې ورته وکړه او بیا د آیات ویلې ولمن خاف مقام ربه جنتان. څوک چې الله ته د ادرېدو نه ویرېدو، الله تعالی به هغه له جنت کې 2 باغونه وله ورکړي. نو وګوره دا د الله تعالی نه دا یره داسې شی دی چې حالکه الله تعالی معاف کوونکی دی، لیکن بس هغه ته وویل چې ولې دا کار وشو ماله دونه یره وه. حضرت آدم علیه السلام دقه رنګې فتلقى آدم، نو بیا شروع شو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الله کریم فرمای فتاب علیه، پس توجه فرمایل الله تعالی په هغه انه هو التواب الرحیم، دې توبه قبلونکی مهربانه دی، ډېر مهربان ذات دی. ډېر زیات هغه بنده خوښوي چې دی الله ته وجاړي او توبه غواړي، الله ته ډېر زیات خوښ دی. دا بنده الله ته ډېر ګران دی، ګران. الله کریم دومره خوشحالیږي، حدیث مبارکه کې راځي چې یو کس په سفر رواني او په صحراګانو کې د هغه سفري، خوراک نشته، اسکاک نشته دی، او د ده اوښ باندې چې دی د خوراک هم دی، د ده اسکاک هم د هر یو شی دی، او د ډډه واچوله دمه کېدو دپاره، او د ده اوښ ورک شو، د سړي سم نشته دی. دی ګرځي 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 ګرځي، اوښ پیدا نه شو، دی راغی او ډډه یې واچوله، د مرګ انتظار کوي چې بس اوس به مړ کېږم، بس خوراک نشته، اسکاک نشته، په میلونو په زرګونو میل سفر دی، څه به کېږي؟ او د سترګې پټې کړې دي او پروت دی د مرګ انتظار کوي، او چې سترګې کولاوې کړې مخامخ ورته اوښ ولاړ دی. نو د دې خولې نه الفاظ ووتل، وایي یا الله، وایي ته مې بندې او زه دې رب یم. وایي د خوشحالۍ نه د الله پیغمبر فرمای، وایي څومره چې دا سړی خوشحاله دی که نه، وایي د ده نه زیات الله تعالی په هغه بنده باندې خوشحالیږي چې الله نه توبه وباسي. دې بنده نه زیات رب خوشحالیږي چې زما دا بنده ما ته توبه وباسي. تا سوچ وکئ. او بیا چې نوجواني، الله تعالی څومره خوشحالیږي چې دا نوجوان زما عبادت کوي، دا نوجوان ما ته ودرېږي. نو حضرت آدم علیه السلام توبه وویسته. قلنا اهبطوا منها جميعا، او فرمیل موږ کته لاړ شئ د دې ځای نه جمیعا ټول، فاما یاتینکم، بس که چرې راشي تاسو ته زما طرف نه هدن څه هدایت، فمن تبع هدایا، پس چا چې پیروي وکړه زما د هدایت، فلا خوف علیهم، نو نه به څه یره وي په هغوی، ولا هم یحزنون، او نه به هغوی غمجن وي. نو قلنا اهبطوا منها جميعا، بعض علماء فرمای دا تقدیم تاخیر دی، دا آیات دا الفاظ مخکې ویل شوي دي چې قلنا اهبطوا منها، کوشئ لاندې تاسو. یا څه ټیم چې الله کریم دې مخکې آیات کې مته فرمایل چې قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو، نو دایم ورسره فرمایل چې قلنا اهبطوا منها جميعا، تاسو هم لاړ شئ، آدم علیه السلام دې هم لاړ شي، او بیبي هوا او شیطان تم لاندې لاړ شي، ټول لاړ شي. جميعا جمع ده، کم از کم 3 کسان. او یا علما فرمایي چې آدم علیه السلام او دغه اولاد ته مراد دي چې کوم به روانه زمانه کې پیدا کیږي، هغه ورسره یاد کړئ، تاسو ټول ښکته لاړ شئ، لاندې بستا اولاد پیدا کیږي. جنت کې خو د اولاد سسټم نشته دی، او که یو بنده وایي چې الله ما ته یو زوی راکړه، الله تعالی به له زوی ورکړي چې واله او چې څه کوې کوه. ذمېدار به وایي یا الله زه خو غنم کرل غواړم، ښځه وکړه،
لکه الله تعالی په پړه باندې د چا خواهش نه پرېږدي، مخ سره به ولا خواهش پوره کوي. خو الله کریم ورته یو خبره وکړه چې زما طرف نه به هدایت راځي، پیغمبران به راځي، کتابونه به راځي. چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه بس دی کامیاب دی، نه به دنیا کې په سیره وي نه به آخرت کې دی غمجن وي. صحابو زندگی وګورئ، هغوی خوشحاله. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ وفات کیږي، ښځې ورته ناسته جاړي. وی ولې جاړې؟ وی ته مړ کېږې لګیا یې. وی زه خو دومره خوشحاله یم، اوس به زه خپل محبوب سره میلاویږم، خپلو ملګرو صحابو سره میلاویږم، او ته لګیا جاړې ورته. تاسې به خوشحاله. هغوی له پته وه چې هغوی سره ملاقات کول دي. او بیا د رسول الله علیه صلات وسلام مینه خو د صحابو په د وینو په رګونو کې پرته وه، دننه په وینې کې او غوښو کې پرته وه. نو هغوی خو دا ویل چې بس دلته مړ کېدل دي، ولته د خپل محبوب سره میلاوېدل دي او هغې باندې سترګې یخول دي. نو بس دنیا کې موږ څه غواړو؟ ځکه الله تعالی فرمایل چې زما طرف نه هدایت راغی، چا د دې هدایت تابعداري وکړه. دا قرآن د هدایت کتاب دی، د رسول الله علیه السلام مبارک طریقې دا د هدایت طریقې دي چې که د دې تابعداري موږ وکړه خو بس دې خبره کې رښتیا شو، صحیح شو. او که ونه کړه نو بس مخکې دا فرمایي والذین کفروا وکذبوکم، خلکو چې انکار وکړو، وکذبو دروغ یې وګڼل، بآیاتنا زموږ آیتونه، اولئک اصحاب النار، هم هغه دي دوزخیان، هم فیها خالدون، هغوی به په هغې کې همیشه وي. نو بس دویمه خبره هم ذکر کړه چې چا ونه منل هدایت او انکار یې وکړو، دروغجن زما قرآن او زما حدیثونو ته پیغمبرانو ته دروغجنې ویلې، الله فرمایي دا دوزخیان دي، همیشه به پراته وي په جهنم کې. څنګه چې هغه به جنت کې همیشه وي، دقرنګې دی به دوزخ کې همیشه وي. نو دې نه ځان وباسئ. داسې نه چې قیامت په ورځ ګورئ دې خلکو سره ولاړ یو. بیا افسوس خو هغه کس وي چې ټول عمر وي زه مسلمان یم او آخره وخت چې ایمان لاړ شي. ولې؟ ګناهونو د وجې نه، نافرمانۍ د وجې نه، اسلام او د عباداتو سره د نفرت د وجې نه هر څه ته لاړ شي. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیلو یاد کړئ نعمتی التی زما نعمتونه، التی کوم چې انعمت علیکم ما کړي دي پتاسو، واوفو بعهدی او پورا کړئ وعده زما، اوف بعهدکم زه پورا بکړم وعده ستاسو، و ایای فرهبون هم او خاص زمانه او یریږئ. بنی اسرائیل علما فرمای چې دا د عبرانی جب لفظ دی او د دې معنی د عبدالله، د الله بنده. او اسرائیل د حضرت یعقوب علیه السلام نومو. یعقوب علیه السلام سنومو اسرائیل. او یعقوب علیه السلام چې کم دی نو دا د حضرت اسحاق علیه السلام زویو، او هغه د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام زویو، او دا د یوسف علیه السلام پلارو. نو د چې کم 12 زامنو یوسف علیه السلام سره، هغه بچونه الله تعالی دا ټول دا نظام او دا بنی اسرائیل ټول دا غینه شروع شو، تر عیسی علیه السلام پورې ټول دا غي نسلونه ټول. نو یا بنی اسرائیل، نو دا خطاب چاته دی؟ بنی اسرائیل یهود او نصاراو ته خطاب دی، عیسایانو یهودیانو ته خطاب دی چې اے بنی اسرائیلو، اے د یعقوب علیه السلام بچو، چې تاسو عام خلک نه یئ، تاسو دا پیغمبرانو پر ټوکې مسخرې او ډرامې کوئ، تاسو د پیغمبر بچی یئ، او د امت محمدی نه پس غوره خلک په مقدس مکه بنی اسرائیل تیر شوي دي. دا بهترین خلک و د خپل زمانې، ځکه چې الله تعالی ټول پیغمبران په دې کې را لېږلي. د ابراهیم علیه السلام، د اسماعیل علیه السلام نه پس صرف رسول الله علیه السلام په دې بل نسل کې راغلی، بس بل پیغمبر نه دی راغلی. او د حضرت اسحاق علیه السلام نه زرګونو، یو روایت کې 40,000 پیغمبران راغلي دي، 40,000 پیغمبران، کم و پیش پکې. نو الله کریم ورته خپل هغه مشران را یاد کړل چې تاسو د یعقوب علیه السلام بچی یئ، یاد کوي زما هغه نعمتونه چې ما په تاسو باندې کړي، پیغمبران مې په تاسو کې راولېږل، د ابراهیم علیه السلام بچی مې وګرځولی، او قسمه قسم تاسو باندې ما من او سلوا والا امتحان هغه وکړل، انعامات وکړل،
تورات می در درکړو، موسی علیہ السلام غوندې پیغمبر می تاسو له درکړو، لوی لوی نعمتونه می په تاسو باندې وکړل. واوفوا بعهدي، اوس پوره کړئ زما وعده. وعده څه شی وه؟ بعض علما فرمای چې وعدې نه مراد د الله تعالی تابعداري ده کنه، چې بھائی الله ومنئ کنه، د الله د پیغمبر ومنئ کنه، د هغې تابعداري وکړئ. اوف بعهدکم، نو زه به ستاسو وعده پوره کړم، یعنی جنت بدله درکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو حق د بنده دی په الله باندې، او بل د الله حق دی په بنده باندې. د الله حق دا دی په بنده باندې، په بنده چې دا بنده دی د الله تعالی سره څوک شریک جوړ نه کړي، او بیا د الله حق دا دی چې کله دی شریک جوړ نه کړي الله تعالی دله جنت ورکړي. دا د الله حق دی. نو دوی ته وایي اوف بعهدکم، اوف بعهدی، اوف بعهدکم، زما وعده پوره کړئ زه ستاسو. او بعض علما فرمای واوفوا بعهدی، پوره کړئ زما وعده، زما آخري پیغمبر چې راشي په هغې باندې ایمان راوړئ. دې وعدې نه مراد څوک دی؟ امام الانبیا صلی الله علیه وسلم. بني اسرائیل خو نسل در نسل پیغمبران را روان، بدی به روان شو پیغمبرانو پسې. چې موسی علیه السلام، هارون علیه السلام 2 کاله مخکې وفات شو، موسی علیه السلام چې وفات شو 2 پیغمبران مخکې نه موجود وو، حضرت قالب علیه السلام او حضرت شمویل علیه السلام یا شمعون، مختلف نمونه دي، دا مخکې نه موجود وو. او د دې ذکر په قرآن کې شته دی اشارتاً، مخکې به راځي تاسو له. نو چې څنګه یو پیغمبر به لاړو بل به موجود و مخکې سره، بل به چې لاړو بل به. اوس موسی علیه السلام سره چې سفر کړی خضر علیه السلام سره، هغې سره پیغمبر موجود دی خو لا پیغمبر نه دی میلاو شوی. یوشع ابن نون علیه السلام موجود دی خو لا پیغمبر نه دی میلاو شوی. دونه جوغ به وو. خو چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم بني اسرائیلو کې نو، بني اسماعیلو کې و. حضرت اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې و، نو خامخا به دی لانجه کوله چې دا خو په هغه نسل کې رانغی، بل نسل کې راغی. نو ځکه ورته بار بار په تورات او انجیل او ټول کتابونو کې د پیغمبر علیه السلام نوم هم ذکر کړو، د هغې عادتونه مبارک، د هغې د تلو، د هغې نښې ټولې ورته ذکر کړي چې ګوره دوکه نه شئ، لکه داسې ښکاره و لکه نور چې ښکاره وي. عبدالله ابن سلام نه چاته پوښ نه کړل چې وی قرآن کې الله تعالی فرمایي یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. دا یهودیان دا پیغمبر داسې پیژني لکه خپل بچي. هغه ته ویل چې ته څه وایې دې باره کې؟ عبدالله ابن سلام ورته څه فرمایي؟ وایي خپلو بچو کې هم شک کېدی شي خو دې پیغمبر کې هم شک نشته دی، دې کې هم شک نشته دی. وایي دومره یقیني و چې خورې وایي خورې مسلمانه وه عبدالله ابن سلام. وایي ما ته ویل چې دی راشي که نه مدینې ته دا پیغمبر علیه السلام، ده نه به زه سوالونه کوم. دی د تورات ډېر لوی عالم و، او دا د انسان حق دی چې هغه خپله تسلي وکړي. دا د هر انسان حق دی چې هغه تسلي وکړي. زه به دنه سوالونه کوم، او که سوالونو جواب یې راکړو ایمان به پرې راوړم. بیا وایي ما خورې وایي زه او دی ولاړ یو، و چې دا پیغمبر علیه السلام څنګه راښکاره شو، چهره مبارکه راښکاره شوه. وایي د عبدالله بن سلام ما ته وایي چې وایي دا د دروغجن سړي مخ نه دی. ما ته دا سړی چې دا د دروغجن سړی نه شي، دا رښتونی سړی دی. یا خور ما ته وایي دومره زر دوکه شوې، دومره زر. نو بیا ایمان یې راوړو، الله تعالی ډېر لوی فضیلت ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت غالباً داسې روایت دی، جنت د 2 کسانو په شوق کې ناست دی. جنت نه دی، دا انتظار کې چې 2 کسان به کله راځي. یو حضرت سلمان فارسی دی او یو عبدالله ابن سلام دی، چې د جنت به کله په انتظار، لکه موږ د جنت په انتظار وکړو خدای کله به جنت ته ځو، جنت د هغوی په انتظار کې دی چې دوی به کله راځي ما ته. دومره لوی خلک دي. الله اکبر. نو الله کریم سے فرمائی وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص معنی ویریږئ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان راوړئ هغه کتاب باندې انزلتو چې ما نازل کړو، مصدقا لما چې تصدیق کوي د هغه څه معکم چې تاسو سره دي. ولا تکونوا، او مو جوړېږئ تاسو اول کافر به، ړومبي انکار کوونکي د دې. ولا تشتروا، او ما اخلی بآیاتی زما پایتونو، ثمنا قلیلا قیمت لگ. وإیای فاتقون، او زمان او یریگئی. وآمنوا بما انزلتو،
او ایمان راوړي په هغه کتاب چې ما نازل کړی دی په قرآن باندې ایمان راوړي. قرآن څنګه کتاب دی؟ مصدقا لما معکم، دا تصدیق کوونکی دی د مخکینو کتابونو. قرآن داسې کتاب نو چې دی ویلې تورات غلط دی، چې دی ویلې انجیل غلط دی. نه نه، قرآن خو دومره ښکلی کتاب دی چې هغه ټیم ورته ویلې چې تورات هم د الله کتاب دی، انجیل هم د الله کتاب دی، زبور هم د الله کتاب دی، موسی علیہ السلام د الله پیغمبر دی، عیسی علیہ السلام. دا تصدیقونه وکړل چې انکار وکړي که نه نو بیا ضد و عناد راځي چې ګوره زموږ پیغمبر انکار یې وکړو، یار نه مني زموږ پیغمبر، بیا څه خبره ده؟ نه چې درته ووایي چې بھائی هغه د الله پیغمبر خو د هغه نه پس د بل پیغمبر دا څنګه چې ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر د هغې نه پس نور پیغمبران راغله، تاسو خو د چا نه انکار ونه کړو. دغه رنګې د عیسی علیه السلام نه پس دا پیغمبر راغی، دا هم د الله پیغمبر، دې نه ولې انکار کوئ؟ ضد و عناد، ضد و عناد. ځکه الله تعالی فرمای او یهودیانو عیسایانو ته الله فرمای ولا تکونوا اول کافر به، تاسو اول انکار کوونکي مه جوړیږئ، ځکه چې ټوله ګناه به تاسو ته بیا در رسي. ګورئ تاسو به ابتدا د دې انکار وکئ. ګورئ او یهودیانو مکه کار وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په غالبا په 11 کال باندې یا 12 کال د نبوت باندې حاجیان به چې رال پټ پټ به دعوت ورکولې، شپې به پټ پټ ګرځېدو که نه چې دعوت ورکړي، ځکه چې د ورځې خو به بیا تکلیف ورکولو، پرېښودل به نه چا. نو 6 کسان ناست دي، 6 د مدینې. رسول الله علیه السلام ورغی او د اسلام دعوت یې وله ورکړو چې زه د الله تعالی پیغمبر یم. هغه یو بل ته وکتل، وایي یهودیانو سره چې کوم کله زموږ لانجه شي، یهودیان مونږ ته وایي چې د آخري زمانې پیغمبر به راځي او مونږ به د هغې سره کېږو، تاسو سره به جهادونه کوو. دا خو مغه پیغمبر دی. هغه کسان وایي دا خو مغه پیغمبر دی، وایي راځئ چې د یهودیانو نه مخکې به مونږ ایمان راوړو. دا ابتدا و مدینه کې د ایمان راوړو، د 6 کسانو ابتدا وکړه، بیا 80 کسانو، بیا 200 دا زیات 3 کاله پورې دا کار، بیا هغې نه پس هجرت وشولو. نو دوی به خلکو ته هم ویلې چې بھائی آخري پیغمبر را روان دی، د هغې دا نښې دي. نو هغه خلک دې مخکې شو، چا ته چې ترغیب ورکول هغې دې مخکې شو، دوی ظالمان وروسته پاتې شو د عناد او د بغض. نو ولا تکونوا اول کافر به، رسول الله علیه السلام فرمایي چا چې د نیکۍ ابتدا وکړله، د نیکۍ یو بنیاد کې هغه څومره خلک چې هغه نیکي کوي دې سړي ته به هغه اجر میلاویږي، او چا چې د ګناه بنیاد کې هغه څومره خلک چې ګناه کوي دې ته بیا ګناه میلاویږي. او سوچ وکړئ موږ پلاران یو، تاسو پلارانو نیکونه یې ناسې چې تاسو د یو ګناه ابتدا وکړه او د هغې نه پس تاسو بچي هغه کار کوي، ستاسو نوسي هغه کار کوي، ستاسو وروسته نسل هغه کار کوي، ګناه به تاسو ته میلاویږي او ما ته به میلاویږي. موږ به پکې شریک یو، قبر کې به پروت او دغه سکروټ او د اور لمبې به در روانې در پسې، او که بچو ته د دین لاره وښوده او هغه پکې روان دي، ته به قبر کې پروت او د جنت نعمتونه به در روانې د نیکو په شکل. نو بس سوچ وکړه نو چې هر ابتدا دې وکړله. ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، دوی ته الله تعالی فرمایل چې زما په دین باندې، زما په آیتونو باندې لږ قیمت مه اخلئ. یعنی د الله په دین باندې که ډېر اخلئ او که لږ اخلئ، خو د دین په مقابله کې لږ دی. ټوله دنیا د دین په مقابله کې لږه ده. نو دې یهودیانو به څه کول؟ د یهودیانو مولیانو چې کله به دوی له د یو چا طرف نه پیسې میلاوېدې، وظیفې میلاوېدې، نو هغې دپاره به دین کې رد و بدل کولو. څنګه فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله فویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون. الله کریم فرمای هلاکت دې دوی دپاره چې دوی یې په لاسونو باندې لیکي کتاب او دا د الله طرف نه دی. دا د رسول الله علیه السلام ته کسان رالل او هغې کې یو ابن سوریا، دا د یهودیانو عالم هم پکې دی، په یو سترګو باندې ړوندو، دا عالم هم غټ عالم و د هغه وخت یهودیانو کې. نو هغې به څه کار کولو؟ ابو داود شریف روایت دی، هغې به دا کار کولو چې مالداره سړي به زنا وکړه، نو هغه به خر وغیره باندې سور کو، بس هسې یو څو څپېړه مپېړې به وویل، وایي ځه هلکه بیا ونه کې داسې. او چې غریب سړي به زنا وکړه، هغه به سنسار کو، مړ به یې کړلو. ابن سوریا راغی، هغه مدینه کې اوسېدل، نو مدینه کې خو ډوک بوک نه شو کولی، ولې صحابه پراته
وی راځه د پیغمبر باندې به فیصله وکړي دی چې د دې په دین کې نرمي وي هغه چې رالل رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته خبره وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي زه خو به ستاسو کتاب باندې فیصله وکړم زه به په تورات فیصله کوم په قرآن نه کوم ځکه تاسو یهودیان یې ابن سوریه ته وایي وګوره د زناکار څه حکم دی نو هغه تورات کولاو کو اخ مخکې او وروسته به یې ویلې مخکې وروسته نور به یې نه ویلې پیغمبر علیه السلام مبارک خو نه پوهېدو چې څه لیکل شوي دي که نه مخکې وروسته به یې ویلې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه راغی او د ابن سوریه د الله څخه داسې اوچت کړو چې اوچت یې کړو د رجم هغه آیات حدیث مبارکه کې راځي وي داسې پړه کېدو په دې تورات کې وي داسې رسول الله علیه السلام ته داسې لیکلي دي هغه دواړه ښځه او سړي رجم کړل بیا دوی به دا کار کولو پیسو دپاره به نو زمونږ په دین کې هم دا حکم دی چې وایي که یو طرف نه مال او دولت راځي نو هغې سره نرمي او نور سره سختي دا به نه کړي ټول سره برابر سلوک به کوې ټول سره برابر سلوک به کوې یو لطیفه چې هغه کړې ده چې مولا بیان کولو او لګیا و چې بربنډ سر منځونه کوئ او لمونځونه هم نه کېږي او داسې خبرې کولې نو یو خان هغه بوله لږې پیسې میسې ورکوړې زموږ دې کمزوری سړی پیسې میسې به ورله ورکوړې نو هغه چې رانه وته نو هغه په سر باندې سپین رومال تړلی و نو دی وایي ځکه وایي که سپین رومال وي بیا هم څه خبره ده وایي بربنډ سر منځونه کوئ وایي دا به نه کوئ ښه اوس دلته ټولو مفسرینو لیکلي دی که لږ خبره کوم بیا انشاءالله د رکو د زر زر رسومه ټولو مفسرینو لیکلي دي چې آیا د الله په آیاتونو باندې په قرآن یا په دین په تعلیم باندې پیسې اخیستل څنګه دي دلته چې الله تعالی فرمایي چې نه به اخلئ نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې نه به اخلئ نه په امامت باندې پیسې اخیستی شي نه په درس او تدریس باندې پیسې اخیستی شي زموږ استاد چې کوم امام دی هغه څه وایي نشي اخیستی نور درې واړه امامان وایي چې اخیستی شي پې څه کولی شي اخیستی شي پې اوس مونږ چې اخلو موږ د امام ابو حنیفه منو نه کړو نو عزتمندو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قول مطلب د هغې شاګردانو بیان کړی دی چې کوم ورپسې ورسره وو صاحبین ورته مونږ وایو هغوی هم دا قول دی چې اخیستی شي ځکه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه د صحابو ته نږدې وه او په هغه وخت کې به د امامانو د مدرسینو ته د بیت المال نه وظیفه میلاوېده تنخواه به میلاوېده نو هغه ویل چې نه به اخلې چې تا له هغه درکوي بیا څه اخلي نو وروسته ټول علماو او زموږ ټول علماو په دې فتوا ده چې بهی که اوس تنخواګانې مولیانو او د مدرسینو ته نه ورکوو نو بس جوماتونه به شاړ شي که نه مدرسې به ختمې شي بیا تنخوا خو به خامخا ورکې نو د دین تعلیم دپاره دا ضروري ده که چېرته بادشاه طرف نه وظیفه میلاویږي او دومره وي چې وظیفه صحیح وظیفه وي نو که بیا اخلي بیا ښه نه ده بیا به نه اخلي دی او که هغې طرف نه میلاویږي نو بس څه ناڅه خو به اخلي که نه خو اصل د آیات مقصد همغه دی چې دین بدلولو دپاره دین کې رد و بدل کولو دپاره به نه اخلي ولا تلبسوا الحق او مګډوډوئ حق بالباطل د دروغو سره وتکتموا الحق او مپټوئ رښتونې خبره وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهیږئ دا د همغې خبرې وضاحت شو چې بهی حق مپټوئ دروغ او رښتیا خپلو کې مه ګډوډوئ بلکې حق او حق او سچ سمه خبره کوئ واقیموا الصلاة ادروئ منځ وآتوا الزکاة او ورکوئ زکات ورکعوا مع الراکعین او رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره د مونځ دومره لوی اهمیت دی دا د امت ته خطاب کوي چې تاسو څه کوئ مونځ پابندي کوئ اقامت الصلاة تاسو د مونځ پابندي جمع سره مونځ کولو ته وایي یو وی مونځ کول یو وی مونځ قایمول مونځ قایمول دي ته جمع سره مونځو کې د سنت او د آداب او لحاظ پکې وساتي نور خلکو لم ترغیب ورکړي وآتوا الزکاة او زکات هم ورکړي ورکعوا مع الراکعین دلته دا ثابته شوه چې رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره جمع چا سره رکوع کوونکو سره زکات بعض امامان وی چې جمع سره مونځ کول فرض دي لکه امام شافعي صاحب وی جمع سره مونځ کول فرض دي سخت کار دی کنه امام صاحب وی چې سنت مؤکده دي واجب ته نږدې دي جمع سره مونځ کول اسې بې څه بغیر د عذر نه پرېښودل ګناه کبیره ده جمع به اسې بې څه نه پرېږدو چې غټ عذر نه وي
اتامرون الناس یا حکم کوي تاسو خلقو ته بالبر د نیکی وتنسون انفسکم او هیروي تاسو خپل ځان وانتم تتلون الكتاب او تاسو تلاوت کوي د کتاب افلا تعقلون نو آیا تاسو عقل نه لرئ یهودیانو ته وایي اصل کې چې تاسو کتاب د تورات تلاوت کوي خلقو ته د نیکی حکم کوي چې هغوی ته هم صحابو ته هم ویلي چې آخري پیغمبر به راځي او دا به نوم وي او خپل ځانونه بیا هیر کړو ظالمانو هغوی ته مو ویلې د نیکی حکم هم ورته وکړو خپل ځان هم هیر کړو دقه رنګې دا مبلغینو حضراتو ته خطیبانو ته دا دی چې بهی تاسو خلکو ته وایي چې بهی داسې داسې او دا مه کوه دا مه کوه دا مه کوه او پیشي شی پخپله کې پخپله یې څه کې پټ پټ کې نه 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 چې څنګه خلکو ته حکم کې پخپله هم په هغې باندې عمل کوه خلکو ته وایي چې ګناه مه کوه تم د ګناه نه ځان بچ کوه خلکو ته وایي غلطي مه کوه تم د غلطو نه ځان بچ کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت په ورځ به دوزخ کې د معراج په شپه مې په دوزخ کې داسې کسان وکتل چې په قینچیانو باندې ورله وختي شلول داسې مېل دا څوک دي وایي دا هغه خطیبان او بیان کوونکي دي چې بل ته به مسلې کولې او پخپله به یې پې حملې کولې وایي دا هغه خلک دي بل روایت کې راځي چې د اور واګې ورله په دې خوله کې اچولې وې داسې او په اور باندې دا وختي او دا مخې سوځېدو وایي تاسو سوچ وکئ او بل روایت کې راځي چې کم سړی دوه مخیزې وي دام دوه مخیزې دی کنه یو ته خبر ګل د بل رسول الله علیه السلام فرمای چې من کان ذا وجهین کان له لسان من النار یا لسانان من النار امام الانبیاء فرمای چې کم سړی دوه مخیز وي د لپاره به قیامت په ورځ د اور دوه ژبې وي په خوله کې اور به بلیږي او خوله کې به ژبه د اور وي نو داسې مه کوئ چې بل ته نصیحت کې خپل هم په هغې باندې حد تر وسه عمل کوه ځکه وانتم تتلون الکتاب تاسو قرآن اورئ تاسو د اسلام دین اورئ واستعینوا بالصبر مدد غواړئ په صبر والصلاة او په مونځ سره وانها لکبیرة یقینا دا خامخا دروند دی الا علی الخاشعین مگر په عاجزي کوونکو باندې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صحابه فرمایي چې کله رسول الله علیه السلام له بس ګران کار را پیښ شو نو موږ طرف ته متوجه شو کله چې طائف نه واپس راتلو او هلته به ډېر سخت ظلم او ډېر تکلیف ور ورسېدو نو بیا راغی نو د مونځ نیت یې وتړلو مونځ یې وکړلو عبادت یې وکړلو او په هغې کې الله تعالی نه دعاګانې نو دا مونځ یو پټۍ د پټۍ دا په ړه باندې یو پټۍ انسان ته لګوي چې کله انسان تکلیف او پریشانی کې وي د راځي موږ ته دی ودرېږي موږ کې داسې الفاظ دي او الله ته ودرېدل دي چې په دې باندې صبر حاصلېږي صبر واستعینوا نو د دې په ذریعه باندې په مشکلاتو په تکلیفونو باندې به څه کې صبر به حاصلې امداد به حاصلې او په صبر سره صبر په دوه څیزونو باندې وي یو صبر چې تا باندې کم تکالیف مصیبتونه پریشانیان راځي په هغې باندې صبر کول او بل دا دی چې د ګناهونو نه صبر کول دا هم صبر دی که نه یو تا باندې تکلیفونه په هغې صبر بل کوم ګناه موقع شته او ترې نه کې دا هم صبر دی که نه دا خو لویه خبره ده که نه او چې موقع نشته او ترې نه کې نو بس هسې هم نشته موقع بیا وایه که نه بیا خو وایه که نه اصل خو دا دی چې موقع شته او ترې نه کې دا لوی اجر دی الذین یظنون هغه کسان یظنون چې یقین لري انهم چې هغوی ملاقو ملاقات کوونکي دي ربهم د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او چې هغوی د هغه طرف ته ورګرځېدونکي دي هغه کسان یظنون ځوان په معنی د یقین سره دی هغه کسان چې دی یقین لري چې دی به رب سره میلاویږي نو دی به کلم دا ګناهونه ونه کړي دی به کلم دین کې ګډوډوالی ورانه ولي هغه ورځ مې یو بیان دی یو ځان ته مفتی وایي او پته نشته څه بلاګانې ځان ته وایي د هغې بیان واورېدو وایي قیامت ته نږدې به یو ځناور راوځي دا شته حدیث کې چې راوځي به او وایي بدن به چې دی نو د غوا په شان دي سر به د غویي په شانتي او خپې به د پته نه فلاني ځناور په شانتي او ملا به د زرافې په شانتي او دا به دې په شان مې کوم ډرامه کتلې ده که چېرته فلم ملم یې کتلی که څه چلې کړی دی هلکه لګیا بیانې نه احتیاط کول پکار دی دا ګناه ده دا خو ته رسول الله علیه السلام ته نسبت کې چې پیغمبر علیه السلام فرمای یا قرآن ته نسبت کې دا خو ته الله پیغمبر باندې دروغ ویل لګیا
الله والله پیغمبر باندې دروغ لګي کنه او دا غرنګي چاته چې یقین وي دی به کلم ګناه ته نږدې نه ورځي دی به کلم غلطۍ ته نږدې نه ورځي نن سبا اوس هغې خبره چلیږي لګیا د هغه ډم سو چې تبلیغ ته رالو شاه سوار او تبلیغ ته رالو ځان یې مشهور کړو اوس هغه ډمتوب ته ووتو دا د الله تعالی طرف نه توفیق دی مونږ بد نه وي ورپسې خپل کار به کوي خو دا د الله طرف نه توفیق دی یو کس د نیکۍ توفیق ورکړي واپس ترې واخلي الله تعالی خو نیتونو ته ګوري که نه نیت الله تعالی ګوري که نه چې زما نیت صحیح دی زه اخلاص سره لګیا یم زمونږ استاد محترم فرمایل که یو انسان په غلطه لارم روان دی او دی په اخلاص دی او دته دا یقین دی چې دا صحیح لاره ده الله تعالی به نیکانو سره حشر کوي ولې ده خو خپل ځان کې صحیح روان دی که نه دی و چې به زه د ښه خلکو ملګرتیا کوم او یو سړی د ښو خلکو سره روان دی لیکن نیت خراب دی الله تعالی به بدو خلکو سره حشر کوي ٹھیک شو ځان مشهورولو دپاره نور هم ډېر لار شته کله اوس وایي مازغو مې کار نه کوله لکه نو د دین دپاره خلکو مازغه کار پرېږدي څوک د نبوت دعوه کوي وایي مازغه کار ونه کړل معاذ الله څوک د پیغمبر ګستاخي کوي مازغه کار نه کولو وایي یاره دا خو بیمار دی نو هلکه مور ته کنځلې وکړه پلار ته کنځلې وکړه ځان ډانګې روانه ده ځان په دې سر ووه ښځه په دې سر ووه پلار په دې سر ووه نو چې تا نن نور څه میلاوېږي پیغمبر علیه السلام د معاذ الله کنځل شروع کړي د هغه ګستاخي شروع ولې وایي مازغه کار نه کوي یو خبره کومه یو مرګري خبره کوله وایي اوړه به مونږ خرڅول وایي مونږ سره دی خو یو دوکاندار و هغه یو ورور وایي لیونی و نو هغه به څه چل کولو چې زما به خیال نه و نو هغه به رالو نو هغه شی به ورسره هغه اوړه چې بیا چې وایي زما دا دوکان نه مې وړو چې کله خپل دوکان ته مې ور واچو وایي ما ته لکه دا ځکه یار سوزل و یار لیونی دی که نه وایي ما یو ورځ هم داسې ونه کړه چې خپل دوکان نه وړه اوچت کړ زما دې دوکان کې ور واچوه وایي همیشه زما دوکان و چې دی خپل دوکان کې ور واچوه الله دې عمل کړو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآله وصحبه اجمعین کریم الله ګناهونه معاف کړي الله ته راضي شي الله سم ویلي سم وردل په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي څومره ملګري نازي کریم او مهربان الله دا ناست یې قبوله کړي دنیا او د آخرت مشکلاتو نه پریشانو نه تکلیفونو نه اخلاص کړي کریم الله چې څه قسمه د دې ملګرو حاجتونه وي خدای ته حاجتونه ورته پوره کړي یا الله رزق ورته فراخه کړي یا الله کاروبارونو کې ولا برکتونه واچي کاروبارونه ورته روان کړي کریم او مهربان الله څومره بېروزګار دي د حلال او ښکلي کاروبارونه ورته ورکړي څومره بېواده دي خدای پاک کالکان دي که جنکۍ دي یا الله د جوړ رشتې ولا برابر کې څومره بې کوره دي یا کورونه واړه دي کریم او مهربان الله غټ او فراخه کورونه ورته نصیب کړي کریم او مهربان الله د چا اولاد نشته نیک او صالح اولادونه ورته ورکړي د چا بچي شته کریم الله نیکان او صالحان کې یا الله د چا په کور کې بې اتفاقي ده ښځې خاوند جنګ جګړې د خدای پاک اتفاق اتحاد برابر کړي کورونو کې زنانه ناستې کریم الله د هغوی حاجتونه پوره کړي د هغوی دعاګانې هم قبولې کړي او کله دنیا نه رخصتېږو په خوله دا کلمه طیبه جاري کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله آمین